او کم انسان چې بدعملی برابر خبره ده که دا کافر دی کافر، او کدی کافر نه دی مسلمان فاجر فاسق دی، دنه چې کوم وخت ساو باسی د دوارو جهانو سردار مبارک فرمایی فرشتے ورته راشي، ډېر خطرناک شکل ورته کینی، دومره خطرناک شکل چې ابراهیم علیہ السلام یو ځل د مرګ فرشته اسرائیل علیہ السلام راغی نو دی ورته وی ته مسلمان له په کوم شکل لازی او کافر له په کوم شکل لازی راته ځان وښایه، وی طاقت به ونه لرلی شي، وی نه وښایه راته ځان، وی ښه ما ته وګوره چې وی کتل مسلمان له چې په کوم شکل لا هغه شکل یې وښو ډېر مزېدار اعلی، وی اوس هغه شکل مو ښایه چې کافر له په کوم شکل لازی، وی طاقت نشي لرلی، وی ته خو ما ته ځان وښایه، وی خوا مخ کا، اوس راته وګوره چې ورته وکتل ابراهیم علیہ السلام بېهوش را پرېوت، ګوره جلیل القدر پیغمبر ته ګوره، بیا ورته ملک الموت لګیا دی دا لاس پې وله مږي او صاحب زړه باندې لاسونه راکاږي ورته چې هوش کې راغی نو چا دې تپوس وکړه بیا وروسته ورته وی څنګه حالت و اسرائیل علیہ السلام ته وایي وی که الله یو ډېر لوی مسلمان یو د خدای ډېره تابعداري یې کړي او هغه له جنت ورنکي خو صرف د مرګ وخت کې تا وویني نو دا خوشحالي موله ډېره ده، دومره خشته شکل باندې راځي، او چې یو لوی فاجر کافر وي چې ټول عمر یې ته خفه کړی هغه له خدای پاک جهنم او هېڅ قسمه سزا ورنکي خو صرف د مرګ وخت کې تا وویني نو دا عذاب به موله ډېر دی. وی دا ما چې وکتل لا تک تور شکل او د سترګې شنې او د سپیمون او د خولې د اور لمبې ختې، او جناب نبی علیہ السلام فرمائی چې فاجر او بدعمل انسان نه د مرګ فرشته ساو باسی دومره تکلیف دته ملاویږي چې د تورې او یا غزاره پې وکړه هغه زخمونه به برداشت کړي خو د دې فرشتو لیدل به برداشت نه کړي او یا په توره غزارونه ووهه، الله دې مساعد. دنیا دا ژوند داسې نه دی لکه حسبتم انما څنګه دی چې تاسو پیدا یې په دنیا کې او تاسو باندې څه تکلیف برا نشي، حسبتم انما خلقناکم عبثا وانتم لا حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، خلق دا خیال دی چې موږ به دنیا ته رالو او څه عذاب او څه تکلیف به نه او مفتو کې مزې او چرچې به یو منډې ترړې به یو بنګله دی او بلډینګ دی او خوشحالي ده د دنیا او د دنیا زیب و زینت دی او تماشې دي او زمړه راکاږو به هغه بله دنیا سره باید سړی پکې خبیث قمقل خولې نه دا خبره مباسي مطلب هغې دنیا نه څوک راغلی دي جناب دا د کفر الفاظ دي ګورې ځان پې پوه که یو سړی دا وایي چې هغې جهان نه څوک راغلی دي هغې جهان خبر ما ته د دواړو جهانو سردار او خدای را کړی دی په دې زما یقین دی زما په ایمان دی او چې دی هغه جهان نه څوک راغلی دي خو معلومېږي دا چې ستا هغه جهان خبرو کې شک دی بیا ستا په هغې یقین نشته دا کفر دی چې څوک په آخرت باندې او په جهنم باندې او د رب العالمین په د عذاب باندې یو سړی ایمان نه لري او په آخرت ایمان نه لري او د کفر سړی که په ټوکه کې وي او که په هره طریقه وي سړی پې د ایمان نه وځي. نو خبره مې دا کوله جناب چې هغه فرشته لیدل ډېر خطرناک شکل کې راځي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو کتاب امام قرطبی رحمت اللہ علیہ لکلی دی التذکرة فی احوال الاخرہ هغې کې ناشنا حدیث نقل کی سړی چې ګوري چې ګورم کله کله راواخلم وجود نه مې داسې خولې کله وبېږي صحیح حدیث نقل کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی دا هغې یو مثال ورکوي وی دومره په سختۍ د ده نه دا سار او باسي مشکات کې دا حدیث شته لکه یو سړی چې سسپار سور کی او بیا په لمدو مالوچو کې دا سسپار کیږي او راکاږي یې د مالوچ خو لمبه نه کوي ولې چې لامده دي او لوخلی وباسي دقه رنګې د انسان په دې رګونو کې دا سا راکاږي او دا رګونه داسې به سوځېږي لکه دا سسپار چې په لمدو مالوچو کې راکاږي. او تذکره کې لیکي امام قرطبي په دا حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي داسې مثال دی لکه یو اونه چې د ازغو ډکی د غنو او د انسان په دې وجود کې بند دی او د هغې یو څانګه په یو رګ کې خوره شوي او دا څانګې ټولې د غنو نه ډکې او دا ونه ترې راکاږي تر دې حاله پورې پیغمبر علیه السلام فرمایي مشکات کې دا حدیث هم شته وی چې دا سا ترې راوباسي
نو د انسان د رګونو د غوښو د وینې او د قطرې هغې پورې نښتي په دې روح پورې دومره تکلیف سره ترې دا سا راوباسي او دا فرشته چې ورته وایي دا سا ته وایي روزه خبیثه نفسه نو دا سا تې خوره شي په دا رګونو کې دا نه روزي د مسلمان هغه خو نیغه را روانه شي دا خوره شي او بیا د رګونو کې داسې خوره چې دا فرشته په زور راکاږي الله دې مساتي نو جناب چې څنګه راوباسي نو هغه د مرګ د فرشتې ډیوټي ختمه شوه نورې فرشتې ورسره ناستې یو رب ته سترګې نه پرېږدي فوراً ته هغه سا واري مونږ له ورسره راکړه نو هغوی جناب د سجین مقام نه یو څښاک ګنده ټوټه راوړي مسحه ورته وایي دا ټاټ دا ماشومان چې سکول کې پکې نه که نه خاورو کې پروت دی سوتلی نه چې کوم جوړ دی دقې ته مسحه یو څښاک ټاټ راواخلي او دا سا په هغې کې بنده کړي او بدبویي ته ځي او دې انسان نم چې سا وباسي نو جنت او جهنم ورته وښیي هغه مخامخ جهنم ستا ځای و جنت ستا ځای و دغه وګوره جنت ته خوشحاله وته بدبخت الله دې خفه که خوشحاله دې نه که اوس د هغې په ځای به هغه جهنم ته ځې چې د مرګ وخت کې دا خوشحالي ویني چې دې نه محروم شم او دا عذاب ویني چې دې له ور روان یم چې ښه تکلیف پې تېر شي فرشتې چې واخلي نو دا اسمان ته خېږي اندراج دپاره نو چې اسمان ته اندراج لوړي نو په لار هغه فرشتو باندې بدبویي ولګي یو فرشته بل نه تپوس کوي لکه دا بدبویي ده څه ده بل دلته تپوس کوي اخر کې دې فرشتو نه خبر اطلاع ملو شي دا فلان کې د ده چې کوم په دنیا کې خراب نوم و هغه یادوي کوم چې خراب نوم و ښه نوم نه یادوي ابو جهل خراب نوم ابو جهل دی خراب او خطرناک نوم چې کوم سپک نوم دی هغه نوم ولا واجب دا فلان کې د فلان کې زوی د فلان کې کلی دی دا هغه روح دی فرشتې خدای د باندې خو لعنت نازل کړي پوره فرشتې ورته خیرې کوي دی خو خدای تباه کړي ویل او صبور د هلاکت خیرې ورته کوي د ده برکت نه نن په موږ بدبویي ولګېدله هغه روح یوسي خیرې ورته کوي لومبي اسمان ته ورسوي هلته دروازه ټکا شروع کړي ورک ولاو کې څه چل دی فلان کې د فلان کې زوی مو راوړی دی فاجر دی یا کافر دی اللہ فرمائی دا کافر پا حق اللہ فرمائی لا تفتح لهم ابواب السماء حتی یلج الجمل فی سم الخیاط قطعاً بدتا دا اسمان فرشتہ دا دروازہ کلاو نکلاوی دا روح لال شو جناب سجین وہ زمک الاندی او کندر جہنمیانو دا پارا اغیر کی دا غیر اندراج چیگے او پاگا سجین کے دیرش نو صاحب دا عینی دا بخاری شریف شارح بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ اوگد حدیث نقل کرے لے فرمائی دا نبی علیہ السلام دا وینا پا ذیل کے وی کم انسان چی دا سحر منز کئی پابندے سرا اللہ بے دا قبر دا عذاب محفوظ سائی دا ازم قدر سخت نبی خدای محفوظ سائی او کم انسان چی دا سحر منزل نپاسی سار منز نپاسی دا سار منز نکئی دا زن قدر سخت بدل خدای پاک ورکئی مسلمان ولی ندے مسلمان دے لیکن دا سار مند نه پاسی د شپې ناوخته پورې ټي وي ته ناستي وي سی آر ته ناستي ډشونو ته ناستي ناوخته پورې ګپونه شپونه لګوي دنیا خو دې ځان نه ډوله یې کړله یاران هم در سره ناستي ګپې شپې دي سار وختي بیا نشي پاسېدی ولې د شپې د خوب هغه حصه خو تا په دا مردار خردجال په دا ټي وي باندې صرف کړه ځان باندې دې وخت تېر کړ یارانو دوستانو سره ګپونه دې ولګول په اجرو په بیټکونو کې اخره شپه کې تک بیا پاسېدی کم دی شي یا 9 بجے و 8 بجے و 6 بجے و بجے او بلا بعض خلق پہ فخرم کئی یار جی سار ما تا پاس دل لگ رہا نا وقت پاس 100 بجے جی پاس یار 8 بجے نہ مخ کے نشم پاس الک پہ گناہ فخر کے کم وقت پاس او سحر منذ کا اللہ راضی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یہ سلی متعلق چاہے تفوز کے فلان کے سلی سار نا وقت پاسی ورد وگلو کے شیطان متیاز کری دی سنگ شیطان نخکاری متیازم نخکاری شیطان جی چالا پا وقت کی متیازم کی پا اگر دا ذکر او دا لا الہ الا اللہ دا آواز لذت سوانے اگر سب کوئی گی اگر تک بانگم وی اللہ اکبر نو دا وقت کی متیازم شیطان پرتیری نو اگر پا دے لذت سب کوئی گی اگر مانزه پا لذت سب کوئی گی اگر تلاوت پا لذت سب کوئی گی اگر تک یہ صلی دعوت ورکی دا دین اگر دعوت کم لے قبلی دا اگر وقت کی شیطان اگر نجاست پروت سے اگر میں فرشتے کھلکا کئی وگرو کی شیطان متیاز پرتی دی اور دا کہ جناب دا شیطان پر آخر وقت کی حدیث کی راضی مشکات سے بخاری حدیث تے دی دے کہ شیطان راضی و آغا پہ سے دم چھپ گئی کوڑا پہ کئی کوڑا علیک لیل طویل فرقد
اوږده شپه ده اوږده شه چف پې نارېږي غوټې والا درې ورکوي نو که سړی وختي پاسي الله یاد کړي او دس وکړي او مانځه ته ودرېږي نو درې واړه غوټې کولاو شي خوشحاله اطمینان سره او چې کم سړی وختي پانسي ناوخته نا غوټې پې بندې پرتې وي نو زړه کې سستي وي پریشاني م ورته ډېروي غمونه م ورته وي زړه کې سکون او اطمینان هم نه معلومېږي دا دې حدیث ته هم چې د سهار مونځ د دنیا د غمونو د لر کېدو دپاره هم یو بهترین علاج دی وختي چې پاسي نو دی خوشحاله نبی علیہ السلام فرمائی د زړه مطمئنی او چې سهار مونځونه کې غمجنی سکون نی اطمینان نی د امام قرطبی د حدیث پرانا کې لیکي چې کم سړی د سهار مونځ کوي د ځن قدم سخت نه به محفوظ وي او چې کم سړی د سهار مونځ نه کوي خامخا د ځن قدم د تکلیف او د سخت ترې تیار شي